صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د سورة الحجر یو څو آیاتونه تلاوت شو. مخکې درس کې الله رب العزت د حضرت ابراهیم علیه السلام تذکره کوله چې ابراهیم علیه السلام خواته فرشتي او انساني شکل کې رالی. ابراهیم علیه السلام باندې سلام او هغه سلام جواب ورکو. د ابراهیم علیه السلام له یو بچی خوشخبری او زیری ورکو. ابراهیم علیه السلام د تپوسو کو استاسو بل یو لوی مقصد څه دی، د کم غرض د پاره راغلی. ناغیو ته زمونږ لوی غرض او مقصد دار چې موږ یو قوم د چغړیر مجرمان دي، د غي د هلاکت او تبعید لپاره الله پاک را لګلیو چې هغه د لوط علیه السلام قوم دی. او د نن درس کې دغه تذکره ده چې لوط علیه السلام قوم خاله چې کله فرشتي رالی دغه ذکر کوي. ولما جاء آل لوط للمرسلين، او کله چرال آل لوط اگر لګل شوی فرشتي، یعنی هغه فرشتي انساني شکل کې راغلي وی لوط علیه السلام قال رال قال غوتو انکم قوم منکرون، بشک تاسو د یو قوم چې مونږ ته ناشنا ښکاري، یعنی تاسو را ته ناشنا معلومیږي، مخکې نم لیدلی، مخکې لیدل کتل نه دي شوي. قالوا غوتو بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، وای مونږ ته تراتل کړي په هغه څه باندې چې دا قوم په هغه کې شک کوي. یعنی مطلب دی قوم ته وتاوي چې تاسو د الله د نافرمانی نه ځان بچ کی، دی ګناهونه منه شي، کله الله به مهلاک او تباهم کی. نو دیو ته د الله د طرف له د هلاکت او د تبعید راتل چې دا ته داسې غپ غوندې معلومېدل او د کې شک کو. نو نن به دیو ته د الله رب العزت د هلاکت او د تبعید اندازه وشي. وآتیناک بالحق، بشک من تا تراتل کړي په حق سره، وإنا لصادقون، بشک من رښتونیو. فاسر باهلک بقطع من الليل، نتبوز خپل اهل عیال بقطع من الليل په حصہ د شپه کې، وتبع ادبارهم، او خپل مشات هغه په سزا، ولا يلتفت منكم احد، او رسل نګوري پتا سو یو کس هم، وانظر حيث تؤمرون، او زي کم طرف ته تاسو ته حکم شوی دی. ان الله دې طرف نه چې کوم وینا ده چې بدی قوم به عذاب راځي او تاسو دې زین ځان سایت تکینو تاسو زئی. وقضینا الیه ذلک الامر، الله ما فیصله وکړه دې تر دې کار، ان دابر هؤلاء، چې بشک بنیاد د دې قوم چې د مقطوع او مصبحین دا به کټکی په وخت د سبا کې، یعنی سحر ټیم دراتونه مخکې به دا قوم زه هلاکوم. وجاء اهل المدینه یستبشرون، وس د لوط علیه السلام چې کوم قوم خلقو ناغیرال، وجاء اهل المدینه ورال د خار خلق یستبشرون، یو بل زیری ورکول. د لوط علیه السلام خاله چې کوم ملمانه راغلیو فرشتي وی انساني شکل کې راغلیو، او هغه داسې د ظلمو لکانو شکل کې داغي په قد او داغي په عمر کې، نو دې چرال داغي د بیزتی اراده موکله، یو بل زیری ورکول، یو بل ته خوشحالي کوله. قال لوط علیه السلام توي ان هؤلاء ضيفي، وای بشک دا زما ملمانی دی، فلا تمزحون، نو تاسو ما مشرمنده کوي د ملمنو بارکی. واتقوا الله، د الله نه ویریږي، ولا تخزون، ما مشرموي. قالوا غي وتوي اولم ننهاك عن العالمين، تمنګ نه من کړي چې تب نور د مخلوقات او د عالم په کارونو کې کار نه لري. قال غوتوي هؤلاء بناتي، وای دا زما بچیان دي، ان کنتم فاعلین، که چرته تاسو دې سره شری نکاحونه کوونکی. او به د هؤلاء بنات بارک دا مفسرین وایي چې لوط علیه السلام دې ته خپل بچیان نه پیش کړي، ځکه چې پیغمبر بچیان به د سن نافرمان قوم ته پیش کول چې دې سره تاسو نکاحونه وکړي، دا مناسب نه و، بلکې دا یو عام انسان له مناسب نه چې هغه داسې بدعمل خلکو ته. خدا هؤلاء بنات ماردان چې زمون په چم کې په معاشره کې رښتې شته، تاسو ځان له رښتې تلاش کړئ. ان کنتم فاعلین، که تاسو چرته کول کې ځان له شری نکاحونه وکړي، داغي بندوبست وکړي، او تاسو دې بدعملی نه ځان بچ کړئ. لعمرک، قسم دې استاف عمر باندې، انهم بشک دې چې دي لفی سکرتهم یعمهون، دې په خپل نشه کې بالکل لاندو، یعنی مطلب دې چې هغه کم بدفعلی کې او بدعملی کې مبتلا وو، نو هغه کې بس دې وسترګې پټې شوی او په هغه عمل کې دې لاندو.
فاخذتهم الصيحه الون والدلر یو چغي مشرقین په وخت د اشراق کې ان الله رب العزت په دې باندې او افت نازل ک لامرک قسم بي استاف عمر باندې انهم فجعلنا عاليها سافلها الله وی دې د بر سیټ چې د ميلان دي طرف تر وګرځو وامطرنا عليهم حجاره او ما راور په دې باندې یو کاڼي من سجیل د هغه کودونو چې پاخه کړی شوی ان فی ذلک بشک په دې کې لآیت النخل للمتوسمین د پاره د هغه چا چې هغه عبرت غوښتون کی وانها لبسبیل مقیم او بشک دې دا کله چې دې دا سبیل مقیم دا په عام چې کوم شارع عام او عام لارو په باندې واقع دي ان فی ذلک بشک په دې کې لآیت النخل للمؤمنین د پاره د مؤمنانو وان کان اصحاب الایکه لظالمین اگر چې خوندان دا غبن والو ای کوي لکی اصل کې دا سوزه ته چلته ډیر ونی او ډیر درنګي باغونه نو د شعیب علیه السلام قوم چې هغه په داسې علاقه کې واقع وو داسې علاقه کې آباد وو چې هلته ډیر زیات باغونه او زرخیزه ځمکه وه ناغیم ظلم کوونکي وو فانتقمنا منهم الله ما دا غینه انتقام واغستو وانهما بشک دا دوانه کلی لبی امام مبین دا فغه مین چې کوم شارع عام او په هغه عام لار باندې دی واقع او په هغه باندې دی درنګ پراتو اوس دیو تذکرہ په دې بنیاد کې اهل مکه ته وایي چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم مخالفت کوي او نافرمانی کوي نو تاسو قافلې د تجارت په دغه لار باندې تیروزي او دغه کندرات او دغه نخې نخانه تاسو ګوري نو دغه تاسو عبرت والي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینانه مخالفت مکوي کله داسې هم انجام شي لکه څنګه چې د سابقه قومونو سابقه انبیاء او قومونه هلاک شو تبعی سره مخامخ شو دی ګوري فلما جاء آل لوط المرسلين کله چرال آل لوط تغلی گله شوی فرشتي قال غوتوی انکم قوم منکرون بشک تاسو قوم ناشنا قالوا دیوتوی